أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم د سیرت په بنیاد باندې یو حدیث دی او داغه متعلق لکتا سو پویول غواړم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دنیا ته سل لېږلې شوی د حضور پاک د دنیا د راتلو مقصد څه دی؟ لکه یو سړی چې ته لاړ شي چاته وایي رورې تا خو ما نه تپوس ونه کړه چې زه سله راغلی زما څه مقصد دی؟ زه خو ډوډۍ له نه یم راغلی، زه خو چای له نه یم راغلی. نو تپوس ته کوي چې واقعي ته ما ته ووایه چې ستا څه مقصد دی؟ دغه رنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته دی له نه دی راغلی چې د خلکو نه خیراتونه وغواړي او د خلکو نه پیسې وخوري. الحمدلله صدقه و خیراتونه په پیغمبر څه کې چې د هغه په آل او د هغه په مریانو باندې بند او بار بار اعلان کې قل ما اسألكم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. وی تاسو نه زه ګورې پیسې نه غواړم، تاسو نه مال او دولت نه غواړم، زما اجر په الله دی. نو سله پیغمبر راغلی دی. نو یو څو مقاصد دي او په دې حدیث کې یو مقصد ذکر کوي لأتمم مکارم الاخلاق چې خلقو ته ښه خویونه وښیم او یوازې ښودل نه چې خلق پې پوه کم او د خلقو خشته خویونه پوره کم، پوره برابر ښکلي خویونه خلقو ته وښیم. زمارونو پیغمبر مبارک ادمونږ دا انګریزي خوانان وی پلان کې زما آئیډیل دی، دوی دا وی یعنی زه ځان جوړول غواړم د هغه په شان به جوړو. پلان کې ډم زما آئیډیل دی، خلک وی د هغه ډم نقش زما خوښ دی، د هغه جامه مې خوښه ده، د هغه کردار مې خوښ دی. څوک وی مشرف به وي پرویز مشرف وی کمال اتاتورک زما آئیډیل دی، یعنی هغه چې څه کړي دي زه یم چې هغه څه وکړم. او مونږ څه وایو؟ الله څه وایي؟ الله وایي ولکم فی رسول الله اسوة حسنة. ستاسو آئیډیل رسول الله مبارک دی، ستاسو نقشه که جوړوی د پیغمبر مبارک جوړه کې، جامه د هغه په شان کې، وجود د هغه په شان کې، ګرځېدل د هغه په شان کې، لباس د هغه په شان کې، یو بل سره میلاوېدل د هغه په شان کې، یو بل سره خبرې د هغه په شان کې، ښځې سره بچو سره چې هغه څنګه ژوند تېر کړی دی هغسې تېر کې، د پیغمبر نقشه خپله کې او د پیغمبر مبارک چې کم اخلاق و اق خپل کې. انک لعلی خلق عظیم. اللہ سورة قمر کے آیت تے کہ ستا خوین خلق او عظیم اعلا خوین تعالی مادر کری. نو چه پیغمبر مبارک لکم اللہ خوین ورکڑی دی اقضا منگ نقشہ دا چه مسلمانی مسلمان نو دا پیغمبر جبا بیم خوخی نور خبری خورستو پریدوا منگ یو پختانا خو لیکن جب به د پیغمبر خو خبرې به په دې پښتو کې کو. دا جبې څه دپاره دي؟ دا دې دپاره دي چې د یو بل پېژنګلو پې کېږي. دا قومیت څه دپاره دی؟ جعلناکم شعوبا وقبایل لتعارفو. تاسو وړې قبیلې او غټې قبیلې دې دپاره کړئ چې په یو بل پېژنئ چې د پښتون یم او دا پنجابی دی، بس دونه پېژنګلو پې راځي. او بیا په پښتنو کې دا محمد زی دی او دا یوسف زی دی او دا بادر خیل دی او دا عیسی زی دی او دا قطمن خیل دی او دا معروف خیل دی چې صرف ستا پې جنګلو پې راځي لکه کم دی اوسېږې. زه په پښتنو کې اوسېږم، پښتونخوا کې اوسېږم. بیا قوم دې څه دی؟ فلان کې دی، کلی دې څه دی؟ بیا تورنګزی دی، بیا هغې کې دا دی دا دی دا دی دا دی. دا صرف د پېژنګلو دپاره دي. نور که خوښی په جنت کې به عربي ګوره د پیغمبر ژبه دونه د الله خوښه ده د رسول الله مبارک. حالانکه د پیغمبر علیه السلام نه مخکې د نورو پیغمبرانو ژبې هم تېرې شوې دي. عبراني هم تېره شوې ده، د یهودیانو ژبه وه. سوریانی هم تېره شوې ده، د عیسایانو ژبه وه.
او نورې د دنیا جبې دا جبې خو چې یو بل سره خلق اختلاط راځي یو بل سره ګډوډېږي جبې جوړېږي دا خو یو بل سره چې ګډوډ شي نو جبه جوړه شي لیکن په جنت کې د موسی علیه السلام د قوم په جنت کې د عیسی علیه السلام د قوم د یو جبه نشتا او که جبه په جنت کې د رسول الله مبارک جبه ده یعنی پیغمبر مبارک چې په کومه جبه کې خدای را لېږلی دام نه چې دا جبه د حضور پاک نه پیدا شوې ده دا د مخکې نه را روانه وه او النبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي احب العرب لثلاث عرب سره د درې وجو نه مینه وکړئ یو دا لأني عربی دا زما قوم دی زمزه عربی دویم عرب دی مینه ورسره وکړئ عربیت د هغې پهچان دی ګورئ عربیت د هغې پهچان دی دی باندې هغوی پېژندل کېږي چې د پیغمبر قوم دی نور فضیلت په عربی هم نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی لا فضل لعربی على عجمی ولا لابیض على اسود الا بالتقوى دا بنوي چې دی عربی دنو په ما غوره د خدای پنيس دا بنوي چې دا سپین دی او دا تور دی را سپین خدای ته ډیر نږدې دی که فضیلت نه په تقوا په پرهیزګار یو سړی به عجمی وي او بل به عربي وي د عجمی به خدای ته ډېر نږدې وي د هغه په نسبت یو سړی به توري بل به سپینې هغه تور به ډېر عبادت کوي د الله په نسبت باندې د سپین نه به خدای ته ډېر نږدې وي نو پهچان د عربو دی د پیغمبر د برکته دی نو هغه پهچان له خدای پاک څونه فضیلت ورکړه او بیا سوی وی وکلام الله عربی دا خدای قرآن په عربی جبه کې دی عربي دی او لسان اهل الجنة عربی د جنت یانو جبه عربي ده نو عربي جبه د پیغمبر جبه ده نو دې پورې خندا به هم نه کوي ډېر خلک نن سبا د عربي الفاظو پورې خنداګانې کوي چې ډرامو کې شي او په دې دغه کې شي په خلکو د خندولو دپاره نو عربي وایي هلکه عربي خو ښکلې جبه ده د قرآن جبه ده که خلک خندی په انګریزۍ خلکو خنده وه ډو او ډو او ډي او ډو پکې راځي دا څه جبه ده د سړیتوب جبه ده خو د انګریز جبه ده انګریز ستا خوښ دی نو جبه هم ستا خوښه ده یعنې ټول دی ډز او ډوز دی ټول ډو ډو دی او ډز دی او ډوز دی او ټر دی ټول اخره کې ټر ټر راځي مسټر او خیال دی راغی پلان کې ټر او پلان کې ټر او پلان کې ټر ټر سی اکثر جبو کې اکثر په انګریزۍ کې اخره کې ټر 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 راځي نو چې خان دی خو په ټر ټر پورې خان ده کنه ټول اخره کې وګوره ټر او ټول اخره کې و ډو یو ډو او ډو 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 پکې راځي ډو او ډو څه شی دی او ډز 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 پکې اخره کې راځي دا څه جبه چې خان دی نو انګریزۍ پورې کمبخته او خان ده نو په عربۍ پورې خان دی زما جبه د پښتو چې زما جبې پورې څوک خان دی رښتیا ووایه دا زما سپکوالی دی که نه دی چې زما مخکې د ناست یم پښتو پورې څوک خان دی پښتو زما جبه ده پښتو زما غیرت دی جبه د غیرت نښه ده نو چې زما جبې پورې زما مخکې څوک خان دی ماله به غوسه راځي که نه هلکه دا زما د پیژنګلو نشان دی ته ولې زما جبې پورې خان دی دا خو ته ما پورې خندا کې نو چې ته عربی پورې خندا کې او عربي پورې الفاظ وې او وایي کې عین راشي او هغه په ژبه کې وردن نه کې یا حی پکې راشي مړه دا خو د قرآن الفاظ دي خدای ظالم بسم الله الرحمن الرحیم رحمان او رحیم کې حی لفظ راغلی رسول الله مبارک برود نو عین بوي اللهم صل علی محمد تو په عین او په پورې خندا کې زه ډېر افسوس کوم په دې خبر چې ځان ته وې مسلمان او د پیغمبر جبې پورې خاندا او الله وی د دې جبې عزت وکا د دې جبې قدر وکا سړی به هر څنګه خو د دې جبې قدر وکا نورونو دا درته وې په دې ځان پوهې کې چې زمونږ آیډیل او زمونږ نقش او زمونږه لباس او زمونږ هاو نه هر څه چې دي دا به د چا مطابق وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نقشه به ځان له خوښه چې د پیغمبر نقشه ده او هغه بیا څنګه نقشه ده د هغه نقشه کې ګرانوالي نشته نور نقشو کې خو ډېرې ګرانوالي دي او د پیغمبر نقشه ساده و ساده نقش قسم په خدای څومره لوی سړی حضور پاک لیکن پکور کې دن حضرت عائشہ صدیقہ فرمائی د مستد احمد حدیث ته پکور کې دن پیغمبر مبارک جارو والے زه صفا کړی دي نه بیبیان دي ورسره پکور کې دن رسول الله مبارک ځان له سپلای په خپل غندلې ده پکور کې دن پیغمبر مبارک د بیبیانو سره په خپل کار کړی
په کور کې دننه پیغمبر مبارک بورقه په خپله ګنډلې ده او په کور کې دننه رسول الله مبارک چیلې په خپله لشلې ده ګټه چیلې به په خپله لشله داسې خوي ته به په خر نن سورلیو کې خدای شته کپې وکړې په خر د پاسه چې سورلي کې شل کسره ته نیغې ګورې پلان کې ته ګوره په خر سور دی او خلق چې خلکو پورې خنداګانې کوي په خر به دې سور کړمه قسم په خدای د دواړو جهانو سردار هغه شخصیت چې د هغه شخصیت سړی والی درود شریف به پې وی هغه شخصیت چې الله پې درود وی او فرشتې ور باندې درود وی په خدای قسم په خر د پاسه سورلي کړې ده مدینه منورې ته چې لاړ نو د سعد ابن عباده رضی الله عنه تپوس ته نو سورلي په خر باندې کړې ده دا نه چې د پیغمبر اوښه نه وه اوښه ولاړه ده قصوه اوخه و سره د په دغه وخت کې لیکن پیغمبر مبارک اسونه مشتري صحابه سره دا نه جګنی نو بل چا به اسره واستي ورتا او داغه کورم دومره لري نو لیکن پیغمبر مبارک خی خلقو ته چې عاجزي د غوري هغه پیغمبر چې د دنیا د بادشاهانو بادشاہ دی هغه پیغمبر چې د دنیا د ټوله دنیا خپو کې لاندې پرته ده دا فارس او شام او روم د پیغمبر په خپو کې پراته دي هغه پیغمبر چې خدای غل سونه لوی عزت ورکړي دي دا قسم په خدای کده یو متعلق مشتا او قران شریف کې الله فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی زم په درود ویم زما فرشته په درود وای او اے مسلمانانو یا ایها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعین زم درود په ویم یعنی خپل رحمت پر واخره لګم زما فرشتي په درود وای ما ته سوال کوي چې پیغمبر له برکتونه ورکا او تاسو د رحمت دعاګانې کوي د پیغمبر د پاره نو الله ما ته ولي وای هغه په خپل چر لګي زمونږ د سوال څه فائدہ شو دا مونږ له فائدہ راکړي دا مونږ ته وایو چې ته په دې خوشاله شې په دې پیغمبر باندې وایې په ته په خوشاله شې ګنې زه چاته چې ما نه سوال وکړه نو څه سره پاره وته خو څه شی به ورکړم دومره لوی شخصیت بیا هم سورلي په خر باندې کوي په لاره باندې روان دي او صحابه ناستي او منافقین هم ناست او دغه وخت چې عبد الله ابن ابي لا په خولي باندې ایمان نو ویل هغه منافق شوی نو کافر نبی علیہ السلام مبارک سلام واچو او کوس شو د خرنا او هغه ته د ایمان دعوت ورکو هغه ظالم هغه وخت څه چلو کو د پیغمبر مبارک نفرت وکړه لا ولی خپوز پټکړه او الا تغبروا علينا پمون دوړي مرو چته وي د حضور پاک چې په کم خرص ور لیکول دا غي د خپل دوړو چته شو په دې پټکړه او داسې کبر یو کو لا تغبروا علينا پمون دوړي مرو چته وي سپیره د پیغمبر د اس مبارک خر هغه ته د مبارک هم چې پیغمبر په سور لیکلی دا ماشاءالله کم براق باندې چې حضور پاک سوريږي براق باندې براق خو د خر او د اس په منځ کې یو حیوان دی د اس نه راکوټې دی او د قچر نه لږ معمولي غوندې اوچت دی خو د خر او د اس جنس دی که نه هغه براق چې کله په حضور پاک سورېږي او معراج ته ځي جو سیوطي لیکلي دي په خصائص کبرا کې نو هغه اس ټوپونه جوړ کړل هغه براق ټوپونه جوړ کړل نو حضرت جبريل علیہ السلام ولا هغه براق لا په دې وجود کې داسې په دې ګوته یو ټونګه ورکړه ابي محمد تفعل هكذا صلى الله عليه وسلم تد پیغمبر سره دا نخري کې والله ما ركبك احد خيرا منه قسم ذکر دنه بهترین انسان پتا سور لیکړي ته پیغمبر سره دا چل کې شکر نو باسه نو براق و سره په خلی خبره کو معجزه پیغمبر دا ودا مې دی لو کې دما یو درخواست پیغمبر قبول کی وې څه درخواست دی وې چې په جنت کې ما خپل سورلی وګرځي دې لپاره مې دا نخري وکړلې وې خپ جنت کې به زما سورلی یعنی دا د پیغمبر نقش دا وګوره شان دا وګوره دې زمانہ کې چې بادشاہ یو ملک تزي او کوزي کې په سور ریډ کارپټ باندې زی سور کارپټ وته په خلار واچي چې د بوټ کې دی په نه د خورو کېږي او چې کم فرش پروت ته پاغیم خوره نشته د بادشاہ محل دی نه پاغه فرش خوره شته او نه د بوټ ته خوري کېږي او نه خپل خوري کېږي لیکن بیا مو ته سور کارپټ اچي چې په دې د پاسه دې لاړ شي دا د عزت ماشاءالله لیکن د پیغمبر عزت پاجزه کې دی
پیغمبر وی زما عزت په کبر کې نه دی، په لویا کې نه دی، زما عزت په څه کې دی؟ په عجزۍ کې دی. هغه خر باندې سورو چې دوړې ورغلې نو عبدالله ابن ابی پوزه پټه کړه، حضور پاک ورته قرآن واورو. څه وایي ورته؟ وی ښه شی دی خو که رښتونې وي اله، که رښتونې وي دی دویم قبر وکړه. او وي زه کور کښېنه چې څوک تاله کور له درشي نو هغه ته قصې پسې کوه فقصص علیه. موږ له تکلیف مه راکوه چې زموږ په مجلس کې موږ ته قرآن اورئ، موږ له کار وباسئ. اوهو دونه کبر. نو مسلمانانو چت شوي د الله رسوله وایه، کافرانو چت شو مه وایه. پیغمبر مبارک غلی کړل او لاړ سعد ابن عباده له. هغه ته وی دی د هغه د قوم سړی وی او بیا پیغمبر یې څونه عزت کې دی او نه وی چې عبدالله ابن ابی دا خبره کړې ده. وی الم تسمع ما قال ابو حباب؟ ابو حباب دی کونیا وه، هغه چې څه وی تا به ونرېدل کنه، ما ته خو داسې سپک نظر وکړو او دا خبرې وکړې. هغه وله تسلي ورکړه د الله رسوله مه خفه کېږه، ستا د راتلو نه مخکې د مدینې خلکو ده ته په سر د مشرۍ پټکې په سر و دې مشرکو خلکو، خو ته رالې د مشري ختمه شو نو ځکه دا نخرې کوي. اوس هم دا خلک چې مولیانو پورې بعضې خلک ټوکې کوي، په دې یېرېږي چې د ملا مشري را باندې را نشي، مولا را باندې مشر نشي، نو ځکه دا نخرې کوي. دا د عبدالله ابن ابی منافق نښه وه، اخره پورې منافق پاتې شو، د دنیا نه کافر لاړ او آخر وخت جنازه به محمد مصطفی کړې ده صلی الله علیه وسلم. داسې خوی دغه عبدالله ابن ابی منافق چې کله مړ کېده نو راغی رسول الله مبارک پسې زوی راولېږه، زوی سوچه مسلمان وی لاړ شه او په ما د حضور پاک جنازه وکړي او دا ورته ووایه چې ما له خپل کمیس راکړي چې زه یې واچوم. یعنې دې کافرو په پیغمبر دونه اعتماد دی، دونه په اعتماد دی چې جنازه په خپله کوي، دونه په اعتماد دی چې ما له خپل کمیس راکړي، خو د اړه نه دی منلی، د خولې نه مني خو د اړه نه دی منلی. د پیغمبر مشري نه وه خوښه، د مدینې مشر خزوم دی ولې راغی او دی په ما مشر شو. لکه نن سبا هم دا خلک وایي دا مولیان ولې په مونږ مشران کېږي. کله زه حیران شم، زه داسې قوم دی، داسې خلک، داسې ملک دی چې په دې کې هر سړی د بادشاه حق لري، هر سړی د اوټ ته ودرېدو او د مشرۍ حق لري. او مولا که اوټونو ته ودرېد یا مولا که مشر شو، قاضي شو، یا بل شی شو، یا بل شی شو، نو د خلکو بدې شي چې دا ولې سپېره مونځو پسې دلته نه کې، دلته د مشر وخت دی چې تا جنت ته رسئ. قرآن ته زده کوې دلته د مشر وخت دی، دین ته زده کوې دلته د مشر وخت دی. چې پلار دې مړ شي جنازه یې وکړه دلته یې منې، شاته پسې ولاړه چې تر څو هغه الله اکبر نه وي تا الله اکبر نه وي. د پیغمبر په مصله دی وخت دی الله اکبر، او د کټ سر ته نه پرېږدي، مشري یې هلته نه منې. دا د منافقینو نښه ده، خفه کېږئ مه، دا بالکل د منافقینو نښه. او پیغمبر مبارک څه شان د پیغمبر د خپلو طالبانو ته او د علماو ته ویم چې مهرباني وکړئ اخلاق ښه استعمال کړئ، خراب اخلاق مه استعمالوئ. که څوک کنځل کړي د کنځلو جواب په کنځلو قطعا ورنه کړئ، د بدو جواب په بدو مه ورکوئ، ښه خوی استعمال کړئ، د پیغمبر نقشې ته وګورئ. اگر چې په بعضې موقع د اجازه شته جزاء سیئة سیئة مثلها، چې د بدو جواب په بدو ورکولی شي قرآن وایي، خو مه ورکوئ، ښه اخلاق داسې نه وي. دې ته خشته اخلاق وایي چې ورغې جنازې ته ورمخکې شو او خپل کمیس یې راواغېسته ولې یې ورکوي، ها دا ورته واچوه. او جنازې ته چې مخکې شو صفونه ودرېدل، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی د حضور پاک مخې ته ودرېد. مړه بهادر دې ته وایي، یعنې د چا پلار چې مړي که نه که هر څنګه خو بچي پې خپی، د چا پلار چې مړي که نه ته د هغې مخکې دا نه شي ویلی چې ستاسو دا پلار خراب سړی، ته خو ووایه تا به د خولې نه ټکې نیستې او هغه به بجه کړې. د ما پلار دې ته د ما پلار پسې خبرې کوې، که مړم دې ستا څه کار دی چې ته خبرې کوې. لیکن ټول قوم یې ولاړ دی، لږ هم نه په زرګونه خلک په صفونو کې ولاړ دی، بچي هم ولاړ دي. او عمر راغی نیغ د کټ او د حضور پاک په دا منځ کې ودرېده، د پیغمبر علیه السلام سینې ته مخامخ ودرېده او اتصلي علی هذا المنافق، په دې منافق جنازه کې ته ویلی شي چې ستا پلار منافق ته جنازه کې ویلی شي چاته؟ یو بدماش مړ شي ته ویلی شي چې دې قاتل باندې جنازه کې؟ تو وایې ځه
لیکن حضرت عمر فاروق مخامخ خود اتصلی علی هذا المنافق فدی منافق جنازه کې القائل یوم کذا کذا وکذا فلان کې ورو دي دانو ویلې دینو ویلې دا هغه ټول د منافقت خبره وته مخ کې کولې ستا بیبي عائشه صدیقه باندې الزام نه لګول او رسول الله مبارک سکه خوې دې ته وای یتبسم مسکه کېد مسکه اور ته اخر عني یا عمر اخواش زمان رست شو رست خوې دې ته وای د چا په بیبي دې څوک الزام ولګي قسم په خدای لاړې پیتو کې او په هغه بیبي الزام لګول چې د عرش نه د هغې څپۍ راغلی الله قرآن شریف کې اعلان کړی دی اولئک مبرؤون مما یقولون دا پاک دی پاک او قرآن شریف کې الله اعلان کوي الطیبات للطیبین پیغمبر ته پاکیزه او خوشبودار خوشبودار پاکیزه خوشبو یا بیبي دی پاکیزه د خوشبو یا طیبه لفظ استعمال شوی طاهرا طالبان په کوئی گئی الطاهرات للطاهرین نه دي الطیبات للطیبین قرآن کې الله اعلان کوي هغه بیبي چې صدیقه ده ابنة الصدیق او ته پیغمبر وي یا ابنة الصدیق اے د صدیق لوري اے د رښتوني انسان لوري هغه بیبي چې بیبیانې کله راغونډې شوې او رسول الله مبارک ته وایي چې ته دې صحابو ته ووایه چې تاله هدیه راوړي ډالۍ نو ته عایشې کور کې تاله راوړي چې نورو بیبیانو کور کې هم چې دله راوړي که خلکو به ډالۍ په هغه وخت راوړي چې حضور پاک به عایشې سره مطلب دا چې د زړه نه زیاته مینه هغه سره ده نور به پیغمبر انصاف ډېر کو دا به وي دا به فرمایلو یو شپه ده یو بیبي سره یو شپه ده یو بیبي سره او فرمایل به دا اللهم هذا قسمي فيما املكو خدای زما چې کوم اختیار دی هغه خدا غس کوم چې انصاف کوم هرې بیبي سره فلا تلومني فيما تملك ولا املك زما پزله کې چې د کومې بیبي سره زیاته مینه ده خو د زړه نه ده زما وس نه دی په هغې خدای ما منیسه د زړه نه زیاته مینه هغې سره خو انصاف به کو نو خلکو به هدایا راوړل ډالۍ تحفې په هغه ورځ چې حضور پاک به عایشې صدیقې سره نو نورې بیبیانې راغونډې شوې او پیغمبر مبارک ته و چې دې خلکو ته اعلان وکړه چې داسې مه کوئ هرې بیبي سره چې م راوړی حضور پاک غږ ونه کړه بیا یې وویې غږ یې ونه کړه بیا یې وویې غږ یې ونه کړه چې بیا یې وویې وی لا توزیني فی عایشه ما ته د عایشې په حق کې ضرر مه رسوئ ما خو خلکو ته نه دی ویلی چې د دې سره م راوړی او چې بلې سره م مه راوړی دا خو خلک په خپله راوړي ما ته ضرر مه رسوې وی قسم په خدای چې بلې بیبي سره زه په بستر کې پروت یم نو جبریل وحی نه راوړي او عایشې سره چې زه په بستر کې پروت یم بیا هم جبریل راځي او وحی راوړي نو دې سپېره په هغه بیبي الزام لګولی دی او دې سپېره د پیغمبر زړه دړدولی دی زړه قسم په خدای یو موقع کې پیغمبر مبارک د ذلیله ویلې دی عیاذاً او دې سپېره په حق کې صورت منافقین کې الله په قرآن کې سختې خبرې کړې دي لیکن بیا رسول الله مبارک اخلاق ورته وګوره بیا هم جنازه کوي بیا هم جنازه یو سړی ما سره ډېر روان اسې بې سر روان اسې بې او چې کله به ما نه مخې ته راغی نو رانه به یې مخ واړه او په شیشه به راپسې خبرې مې کولې خبرې به ما ته راورسېدې بلکې یو ځل مې مخامخ هم داسې طنزونه کړي او چې کله مړ شو قسم په خدای جومات کې ناست دی مفتو کې به ما پسې بد وي مفتو کې به بد وي زه بدي شوم د خدای شان دی بس بعد انسان وي داسې د بچو یم زه خوښومه د کور د خاوندانو یم زه خوښ وښومه بچي یم ډېر خالقان دي اوس هم زما ډېر خوښ دي او چې جنازه مړ شو د جنازې ته مخکې شوم دا راته رایاد شو چې تلم جنازې له شیطان مې مزه ما به نظم د پیغمبر مبارک مثال قائمو او په خدای به د قسم جمعات کې داسې تاسو قسم را نه کړه چې کله جنازه مې کوله جنازې نه مخکې مې الله ده چې ما ته څه ویلي دي ما د خدای په نامه بخلې او سمې وې مې خدای په دې زما په دې ګناه قطاعونې و د پیغمبر یو امتي به نقصانې شي د حضور پاک امتي دي پروردګار چې دې د پیغمبر امتي لري چې دې تا ته خدای ملامت او نه درېږي ما بخلې دي او خو په مینه مولا جنازه او کده چې چا جنازه کوم د دعا لري په اخلاص کو
زه ځان نه خلاصوم د دعا او اخیری دعا کې زه د پیغمبر مبارک یو څو دعاګانې دي هغه هم ورسره وي زه ډېر په مینه او په اخلاص د پردی جنازه کوم بعضې خلق جنازه هغه اللهم ربنا اغفر لنا هغه څه وایي اللهم اغفر لحینا ومیتنا لګیا ځان ته اخلاص کې زه ډېر په مینه جنازه او مې بخه د خدای په نامه غږ مې نه بچو ته نه بلته او نه بلته ما یې کدی زه بخم څه به وشي خو خدای به سزا ورکړي ظلم خو یې کړی دی د پیغمبر امتي دي ملامته نه شي د حضور پاک امتي دي پرېږده ما معاف کړی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حضرت عمر په دغه موقع باندې وای څه وی ورته وی اتصلی په دوی ته وی خدای نه منع کړي پیغمبر مبارک وته زه خو خدای نه منع کړي خو قرآن شریف کې الله څه وای استغفر لهم او لا تستغفر لهم دی منافقین لک بخنه غواړي کې نه غواړي ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم او یا کرتم ولا بخنه غواړي نه بخم نو صلی جنازه کې الله وی کو یا زل بخنه غواړي نه بخم صلی جنازه کې رسول الله مبارک سے فرمایي وی عمر کدا او یو زل نه پزیات خدای بخید او یو نه زیات طلب په جدا خدای ماشاءالله مقصد د الله دو چې بخم نه خو د جنازې نه نو منې وی اخر عني یا عمر اخواشه زمانه زه به جنازه کومه دی خو مړ شو انی اريد ان يسلم او الف من قومه زه به دا قوم خو خدای مسلمانان کې خوشاله شي جنازه په وکړو جنازه پس فورا بس آیت نازل شو ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره دینه پس به د منافق جنازه نه کې په قبر به نو درېږي بس خبر ختم عمر خبر ټیک وا لیکن پیغمبر د اخلاق او مظاهره وکړه کنه د درنو اخلاق داغه درنو اخلاق او برکت څه شو داغه په زرګونو قوم شاګردان داغه نوکران داغه غلامان داغه رشتہ داران په زرګونو دا خدای پاک سوچه مسلمانان خو اخلاق او کمال دي سلمان قطعک که څوک د سره سره رسمي پری دي ته وسره کوا نن سبا سوي مړه د ما جنازې دراغلو چې ولې پته ولګېده چې دا جنازه د خدای لپاره نه کېږي دا ته بدل کې نو کمبخت لوی ثواب دی تبا برباد حضور پاک خو فرمایي چې چا جنازه وکړه یو قیرات ثواب دی او چې جنازه وکړه او قبر دفن پر ایثار شو 2 قیرات ثواب دی او یو قیرات د احد د غر عمره دی اسې دي دوړه زما جنازې راغلي زما د پلار چې دلان شم کمال دا چې تعالی نور راغلی او تلل شي کمال دا دی چې ستا خدای جنازې له نور راغلی ته لاړ شي څه چلو شو انسان دی بعضې وخت به نی په کور کې بیمار به څه چل موږ صله رحمي نه قسم دی ولې زما تپوس یې کړی چې زه وکړم پرون زما ښځه ناجوړه وه دې رور زما تپوس کړی مشر رور به ورشه مړه مشر رور دی د پلار په ځای دی پروا مه ساته ورشه مړه ته نه دی العم سن و ابيه تره خو د پلار په ځای وي د پیغمبر نقشه ځان ته را مخکې ورشه مړه ماما دی خال ماما خو ډېر لوی عزت لري د ترور خو د مور په ځای ده الخالة بمنزلة الام ترور خو د مور په ځای حضور پاک فرمایي قسم دی که موږ د پیغمبر مبارک اخلاق او کردار او نقشه ځان ته را مخکې کو په قومیت کې به اتفاق وي او اختلاف به نه په کلي کې به اتفاق وي او اختلاف به نه بس خبره خلاصه دا مشر دی زه به عزت کوم رسول الله مبارک څومره لوی شخصیت او په لاره د سپینګیرې نه مخکې به نه په مجلس کې چې به ناستو دقسې یو شان به ناستو چې مسافر به راغی چاته به پته نه لګېده چې حضور پاک کم یو دی داسې به ګډ وډ صحابو کې ناستو بیا وروستو صحابه ولې یو چبوتره جوړه کړه په دې باندې چې میلمنو ته تکلیف نه نو حضور پاک به په هغه چبوتره کې ناستو او صحابه یې موږ سره به ناستو که موږ به د جاهلیت خبرې کولې موږ به خندل موږ سره به خندل که موږ به مسکیو موږ سره به مسکیو تروش طبیعت او تروش تندې دا د حضور پاک نو روخانه تندې او د حضور پاک نو خوش طبیعتیم پکې وا خندام پکې وا صحابو سره به خندا کولا یو صحابي داغه شکل یو پټه بدرنګ د باندې نه براته د باندې نه او سبزی به خرڅول د مدینه منورې په بازار کې او قسم دې حضور پاک په خپل بازار ته تللی د کور له سودا کړی دا وروړي حالانکه غلامان نشته
هغه هم کله کله لیږلي دي صحابو ته هم ویلی شي نه مسند د احمد کې دا حدیث هم دی چې په خپله به ته د بازار نه به سودا راوړه بازار ته لاړ هغه ناست و سبزي خرڅوله نو حضور پاک د شا نه کېناسته او لاسونه یې راوړل د هغه په سترګو یې کېښودل لکه اوس هم څوک چا سره ګپ لګوي د شا نه وله په سترګو لاس کېږي هغه وایي من هو څوک دی څوک دی څوک دی او پیغمبر مبارک خان دی صحابه مسکي دي او هغه ځان دغه کوي وایي چې څوک دی څوک چا نیولی دی کې د سترګو په ګوټ کې رسول الله مبارک صحیح کړ چې صحیح یې کو نو لاس یې تیرا تاو کړل او ځان یې پورې ښه جوخ کړ او دا خپله شی د حضور پاک په دې مبارکې خېټې پورې مږله او رسول الله مبارک ته ګوره په سر یې ورته لاس کېښود من یشتري هذا العبد مني دا مرایې خرڅوم څوک به یې والي حالانکې مرایې نو خو ټوقه یې کوله خوشطبي کوله دا به څوک والي دا مرایې هغه ورته وایي د الله رسوله به مې خرڅوه کوټه به مې ومونې کوټه یې مه ګورې څوک به دې واپس به مې کي درته ما به څوک قبول نه کي رسول الله مبارک څه وایي ولکن عند الله لست بکاسدن د خدای په نس کوټه نه د خدای په نس کری داسې خوشطبیه دی موږ خو نفرت کوو د خلکو مونږ خو کبر به مونږ کې څونه زیات دی مونږ د خلکو له څونه نفرت کوو د خپل غلام بچی اسامه ابن زید په پتون ناست دی پوزه خپله حضور پاک پوزه په خپلو مبارکو لاسونو پاک او عایشه صدیقه ورته څه وایي الله رسوله دا کار به زه کوم نه عایشې دا زه پاکوم احبې د سره مینه کوه فاني احبه زما ورسره مینه ده مونږ د خپل مزدور نه نفرت کوو که نه مزدور سره تاسو چې د ډوډۍ یو ځای خوړلی نه دا وخورئ مزدورانو سره ډوډۍ ولې دا د خدای بندګان نه دي زما ډېر له خفه کېږي په مزدور باندې مزدور له پیسې د خوالي وچېدو نه مخکې ورکوئ چې هغه کار وکړه مخکې وله پیسې ورکوه که هغه وایي چې په یو ځل راکړه بیا مانه لګېږي بیا ټیټ ده مخکې ورکوه چې کار وکړي فوراً پیسې ورکوه مزدور له دا د پیغمبر طریقه ده موږ څه کوو موږ د مزدورانو پیسې هم نه ورکوو خرو ته د ګیلکار پیسې موږ نه ورکوو خرو ته د لوار یو چاکو جوړ کړي د هغې به څونه پیسې کېږي د هغې پیسې هم نه ورکوو خرو ته دې ته نه ګورو چې غریب باندې څونه لوګي ولګېږي د هغه بچي شته که نه بچو له نفقه کوي ولې موږ دا دونه ظلمونه کوو دا دومره زیاتي موږ ولې کوو خرګاډۍ ریړۍ والا غریب به 100 روپۍ کېږي دله به سامان راوړي هغه له هم پیسې نه ورکوو ځه رخصه ظالمه ماشومان بچي ورته کور ناست بدبخته ماشومان اومخونه بچي ورته ناستې ولې ظلم کوي بټیاري باندې به کار وکړو د هغه به 2000 روپۍ کېږي زمړه څه چل دی کړی سونه په ګرمۍ کې پورته ودرېدل اسان کار نه ورکوله موږ پیسې او چې زرې کېږي نه مړه دا 1500 والا چې 15000 یک په واده خو دې 15 لک روپۍ ورکولې نو که د هغه 15 کېږي نو ظالمه ظلم ورسره ولې کې تا د میلبه عزت خو دې بټیاري راوست نه غریب بدله ټول ورځ منډې وای او خطونه بدله په کلي کې ویشي پیسه نشته دا 100 روپۍ والا ورکړي اوله منګیډه کوي اوله اوبډه کوي اوله سونه خواري کوي پیسې نشته پخواني مشران خو هغه تا کې نشته پخوا به د مړو پیسې بټیارانو لونیانو له نه ورکولې خو هغې وله ځمکې ورکړې هغې وله مشرانو وله ځمکې ورکړې وې باقاعده مستقل او په اوړي کې او په ژمي کې به یې وله غنم ورکول او جوار به یې ورکول او ګوړه به یې وله ورکول هلکه داسې کویم که غلطه وي نه یې ورکوئ مړه تاسو ټیک ته ټیک وایه هغې به ځمکه ورکوله وله ملکانه به یې ورته وي هغې به ګوړه ورکوله هغې به غنم ورکول جوار به یې ورکول اوربشې به یې ورکولې قسم به خدای خشاک به یې ورکول تله به په خشاک به ترې راوړو ګیاګانې به یې ترې راوړې تاسو څه ورکوئ مړه غریبانان هم ټول تباه و برباد کړل مړی کې پیسې نه ورکوم بټیاري غریب تباهي وشوه بچي ورسره دي اور پې بلیږي نه یې غریب درله لګیا دی په مړي کې خدمت کوي کوڅه په کوڅه ګرځي اعلانونه درله کوي هېڅ هم نشته نه په واده کې به واده کې څه ورکوې هم د بل د جیبه ولاړ دا توره ده د بل د جیبه دې خپله ورکوله هلک د کور نالي ورکه دله پیسې ورکولې ډوډۍ تاله پخ کړې ده ټول ناروا د جنۍ کور له ډوډۍ پخه کړي او پیسې د چا نالي
تورا ورته وي تورا ای ته مخ دې تور شه د شریعت خلاف کې نو مخ دې تور شه پیسې به د هلک پلار ورکوي ورکه دې بټیاري لو دې له پیسې ولې خدمت یې د هغه کړی کستی کړی تورا والا ورکا دې ته تورا وي ځان لم ارام لم خپل نوم یې ښودی دی بټیاري ستا خدمت کوي تاسو پیسې ورکوئ د هلک د کور نه مال یې خدمت ستا کړی نه ستا خدمت وکړه د هلک د کور نه ماله تی ولا ورکوه او لږې به ورکوه ښه ډېرې ولا ورکوه خیرات وکړه صدقه وکړه زمونږ خلکو اوښ باندې بیا ډولۍ پخوا وړه اوښ باندې نو چې هغه اوښ به پاسېده نو اوښ والا به اوښ نه پرېښود وي اوښ نه پاسي وی نارې غواړي ظفر لالا یاد دي اوښ نه پاسي نارې غواړي ډولۍ به پې د پاسه پرته وه یو طرف ته به ناوې په ډولۍ کې او بل طرف ته یې ورسره بله جینۍ کېنولې وه چې هغه توازن یې برابري د جینۍ دړه نه به یو خدای خبر و چې خدای په اوښ سوری ما څه په جنجال واوړېده یا بشیر جانه خو که ستا وادي په اوښ بدله ښځه وړم په اوښ به یې دله در وړم یو طرف ته به ورسره بل څوک کېنو کامینه مې ورسره کېنو که بل څوک مې ورسره کېنو په اوښ باندې ښځې دړه نه به یو خدای خبر و چې ډولۍ کې به یې څونه غول کړي پوه شوې ځکه اوښ آسان کار نه دی نو هغه به وي نارې راکړې اوښ نه پاسي دا بیا له نخره وه نارې دا مانه چې څه راکړې چې اوښ پاسوم زه ټیک ده څه بده خبره نه ده د خوشحالۍ موقع ده ورکوله دا د موږ مشرانو دا کړي د خوشحالۍ په موقع نه یې به راغی او سهار وختي به یې شیشه راوړه او خلکو ته به یې مخ ته ونیوله نو ولې شیشه کې خو ته کورم کتی شي دا د خوشحالۍ مبارک او تبشیر او بشارت باندې پیسې په شریعت کې جایز دي مبارکي څوک درکړي حضرت کعب ابن مالک لا یو صحابي خوش مبارکباد ورکړی دی چې توبه قبوله شوه او جامع ولا په بشارت کې پذیری کې ورکړی نو پذیری کې پیسې ورکولی شي اوس چې د مخ ته شیشه ونیسي ورکوې پیسې نه څونه پیسې د سره خلکو دله څونه درکړي په واده کې پخوا وخت دې مشرانو کې برکت و هغې به اینه ونیوله اینه کې به د هغې غریب څه یو ته به یې ونیوله بل ته به ونیوله 100 روپۍ 50 روپۍ دا به خلکو راوستې د هغې غریب په کار دا یو خوشحالي وه د خوشحالۍ موقع او صدقه خیرات به اوس هغه شیخه ته بې څوک ورکوي نه نارې راکړه نو هغه سړي وي اوښ نارې نه پاسي نه بل ولله ته ورکړه نو نیغ اوښ پاسېده وي تا خو چې دا نه پاسي وي خدای دې بې خو باز زموږ ټوله قصه دې تباه وبرباد کړه په یو نه تپاسې د حضور پاک خوی خپل کې د پیغمبر عاجز ځان کې پیدا کړي مزدور سره به یو ځای ناستو پیغمبر مبارک به ډوډۍ خوړه غلام سره به یو ځای ناستو ډوډۍ به حضور پاک خوړه کرکه پکې نه وه نفرت پکې نو نن مونږ کې څونه کرکه ده مونږ غلام سره مزدور سره ډوډۍ لاسم نه ورکو دا بعضې نه دا بعضې افسران دا داسې دوه ګوتې ورکوي دا مړه لرچا دوه ګوتې ورکوي زه خو چې یو افسر راورغلم په کورسۍ ناست و داسې اخوا ناست و کورونا ده اډو چاته نږدې کېدم نه مې دا څه مصیبت ولې زه دې خورم څه که ما کې جراثیم دي هغلته ناستو په کورسۍ قسم په خدای یو ډاکټر راورغلم داسې لرې ناستو مانه داسې اخوا ناستو او لاس یې نه راکوراله او زه دې خوا په کورسۍ کېناستم سلام مې واچو یاره په خدای یقین کوو که دې ډاکټر له بیا دارو نه ورغله بیا ورکشار حالانکه زما کور ته م راغلی د دومره نفرت کې د انسان نه د مسلمان نه هلته ناست دی او ګوتې م چاله نه ورکې کورونا ده ولې ښځې سره نه ملاوېږي کورونا درته نه لګي بچو سره نه ملاوېږي کورونا در سره لګي دا زمونږ د خلکو یو غلط سوچ او غلط رواج کورونا شته ده نه چې نشته خو په طریقه کار کوه او چې اوس خو دې وخت کې کورونا نشته اوس هم بعضې خان له ورشي افسر له ورشي دا دوه ګوتې دله درکړي صرف دوه ګوتې دله درکړي لر شوی خپل کار کوه سوټا رزق تعالی مال ستا د کور نه مال نه راځي رزق څوک ورکوي الله ورکوي نو حضور پاک کې دا شی نو غریبو سره یو ځای نوکر سره یو ځای که په دې سنتو عمل وکړې ښه وکړې پې عمل کله کله د غریبانانو سره او دا چې دیاړي مار دله کار وکړي او ډوډۍ وله راوباسې کچالان وغیره باټینګن ورسره کښېنه په یو ځای ورسره خو چې د هغه زړه خوشحاله شي او د پیغمبر په سنتو باندې عمل ګټه د پیغمبر مبارک په سنتو کې ده نفرت پکې نو اوږده خبره ده خو درته بیا کوم یو صحابي دی حضرت سعد رضی الله عنه د شکل نه یو پوټې ډولې نو بې ډوله تاسو که حج د دې خدای پاک تاسو بوځي نو د دې افریقې دا خلک به تاسو وینئ دا شونډې هم غټې غټې وي
او په دې مخې خاکونه داغونه هم وي او د بعضې غاښونه هم لږ ګډوډي وي هغه هم د شکل نه ډولې نو بې ډوله داسې به وویم د صحابو په شان کې به ګستاخي نه کوم صحابه لوی خلک دي خو د شکل نه به ده ووایم خو ګوره یاد ساته د الله په نیت باندې د شکل څه خبره نه ده ما د تاسو وې چې سپین او تور له په سپین له په تور فضیلت نشته خبره د تقوا ده حضرت بلال رضی الله عنه خو د رنګ نه تور دی او د پیغمبر مبارک چې جنت ته ځي د پیزار کشار ځان نه مخکې و راغی رسول الله مبارک له وجاړل ډېر وجاړل او حضور پاک خو پلار وکنه د صحابو دپاره د الله رسوله ما به جنت ځان ته پرېږدي جاړي دا خبره کوي ما به جنت ځان ته پرېږدي د جنت حورې به مې ځان ته پرېږدي رسول الله مبارک ورته وایي سعد څه دي خیر دی ولې بچې څه چل شوي وایي د الله رسوله ما نه خو په دنیا کې خلک نفرت کوي ما له څوک لاس نه راکوي ډوډۍ را سره یو ځای نه خوري په کوم جام چې زه بوس کوم په هغې اوبه څوک نه څکي زړه مې کې یو ګیله پیدا شوه چې الله دا شکل خو ما له تا راکړی هسې نه چې د قیامت په ورځ باندې الله زمانه نفرت وکړي هسې نه چې جنت اعلان وکړي چې دا سړی ما ته مرالی دی جنت به هم ګورې خبرې کوي ښه د قیامت په ورځ او دوزخ به هم خبرې کوي هل من مزید جنت به باقاعده خبرې کوي دوزخ به هم خبرې کوي د دنیا په شان قصې به هلته نه دي هسې نه جنت ووایي چې دا مې نه دی په کار لرې هسې نه چې د جنت حورې زمانه نفرت وکړي دا مېړه کې راله الله رسول ځکه دلته کې خو ما نه هر سړی نفرت کې زما را دې شکل نو دا شکل خو ما ځان له پخپله نه دی جوړ کړی که نه دا خو ما له الله را کړی دی ولې ما نه دا خلک نفرت کوي یاره په عربو کې ګورې زما وروڼو دا صفت نشته ښه عربو سره چې ته ډوډۍ خورې ما زه څو ځله د عربو میلمه شوی اکثر داسې وکړي چې میلمانه مخکې کي نو چې دا کم مزدور کاري که نه دوی سره بیا په یو ځای کښېني ډوډۍ ورسره هر قسمه به پکې وي خو ما داسې لیدلي او په مدینه منوره کې مدینه شریفه کې چې په درستخان باندې ماښام خلک روژه ماته کي که نه او مونځ وشي نو چې د خلکو نه کمپوټي د ډبل روټو پاتې وي که نه نو دا عرب خپل او خپل بچي اقه پوټو ته کښېني اقه خوري دا مې لیدلي او په عربو کې هم دا توریان او دا خلک ډېر دي په خدای قسم که دی هغوی نفرت کوي یو ځای ځان سره کښېني ځکه خو پې ودانه موږ ځان په نفرت کوو کرکه به کوو کرکه مه کوئ د مسلمان نه مسلمان الله ته ډېر نږدې دی که چوړې ولې نه دی خدای ته ډېر نږدې دی ګندګي د خدای نه خوښه طهارت او پاکیزګي د خدای خوښه ده لاس اینځې صفایي کوئ لامبې زیاتي ویښته مې کوئ دا بېله خبره ده خو نفرت به نه کوي نو هغه سعد حضور پاک ته څه وایي الله رسوله په جاړه کې په سلګو سلګو خوار جاړي ما نه هسې نه یېرېږم چې ما نه الله نفرت ونه کړي د قیامت په ورځ ما نه جنت نفرت ونه کړي د جنت حورې ما نه کرکه ونه کړي چې وي دی مه را پرېږدی رسول الله مبارک ورته او وي ما له څوک لور خور هم نه راکوي څوک را سره یو ځای کښېني نه رسول الله مبارک ورته وفرمیل ای سعد که زما تابعداري دې وکړه او د الله تابعداري دې وکړه نو جنت به هم درنه نفرت نه کوي کرکه به نه کوي جنت حورې به هم درنه کرکه نه کوي الله به هم درنه نه کوي او که زما او د الله تابعداري دې نه وکړه نو هغې به درنه بلکل نفرت او کرکه کوي هلکه ته وایې چې ما له څوک لور خور نه راکوي واده ته دې زړه کېږي د الله رسوله ما له څوک د ښځه راکوي زړه دې کېږي ما سره څوک اوبه په یو جام نسکي په یو تالي خوراک نه کوي زه یو جنۍ ده د عمرو بن وهب رضی الله عنه لور ده او هغه له ورشه ده پیغله ده حضور پاک له به دا صحابه راتلل چې لور به پیغله شوي زما لور پیغله ده چلی ورکړه ډېره سادګي به و په واده کې هلک به ورته معلوم و هلکه دا دله ورکه دا دله ورکه په ډېر اسانه به کار کېده نن سبا خو ډېرې جینکۍ په کور پاتې شو ډېره لکان دي څوک وله ورکوي نه رسول الله صلی الله بشر جانه ته کشکش مه کوه دې دلته ما ته کشکش شروع چې زم پکې پاتې شوم زه چې دا د واده خبرې کوم که نه او ډېره لکان دې دلته کې ها سویلي شروع کړي او ځان سره کشف شروع کړي غلی کښېنه تا ته به جنت کې ښځه میلاوېږي ته اوس موږ ته دلته کش پش د شروع کړه د خدای ظالمه نور دی او چې د واده واورې نو راویښ شي نور دی
او چې د واده او د ښځې واوري که نه نو بلکل راویښ شو کله مخ اخواړی او کله دې خواړو کشه یې کش و کشه او پش په شروع کې ماته دلته ورورې ماته کوي غلی کښېنه په قلا تا به څوک وړي بابا ته خو ځان له دغه غارې غاره وجود کم کا نو ښځه به دله پیدا کا وجود کم کا وجود لږ امینه وجود دې کم کی نو ښځه به ولده پیدا کما نو د وجود ته یې وګوره لغوندې خوراک کم کا که نه هغې نه دې مړه نه صبرېږي د خدای ظالمه او کش په شورو کې ما ته غلې غوندې اشارې را کوي نه کمېږي دی الله دې خوشحاله کړي بشیر جان ډېر زه چې چېرته لاړ شم ما ته پرون پر لکي مروت ته تللو ما ته یو کس د لرې ځای نه آواز ورکړه بیا هغه بشیر جان ته زما سلام کوه مې هغه تش سلام نه قبل ظالمه څه وله راکړه خو خیر سړی را ډېر لرې تش سلام هم د دی نه لګي که ورته وایې چې سلام علیکم او موټې کې دې زني که نه خدای چې تکه هغه سلام هم دی غریب مسکین هم دی که نه فقیر دی خیر بهر سے کیف خبره مې دې پورې کوله چې رسول الله مبارک ورته ویدله زه ورشه نو هغه لورې پیغله شوې وه نو نبي علیه السلام مبارک ته یې ویلي دی وله خو د دې غریب سپلی ګوري نشته د دې غریب کمیس نشته صرف لنګې والې د پرتوک به دی اسم نشته لیکن پیغمبر مبارک فرمایي انما انا لکم بمنزلة الوالد للولد زه ستاسو دپاره داسې یم لکه پلار چې د بچو دپاره صحابه به ورته خپل بچي ښکارېدل مونږ ته هم خفه کېږي اما دا چې څومره کشران دي دا مونږ ته د بچو په شان ښکاري چې مونږ وایي اسلیو شي که او دا مشران راته لکه د روڼو په شان الحمدلله ښکاري چې ورغې عمرو ابن وهب له دروازې ولا راووت څه له راغلی تا به رسول الله مبارک ته ویلي ستا لور د پیغله ده چې ما ته یې نوزې وله رالېږلې او هغه مالداره مو دغه یو لور یې وه هغه چې ده ته وکتل وایي خدای دا څه وشو زما لور له دا لک رالېږلی دی د رنګ تک تور په مخ داغونه شونډې غټې غاښونه بار راوتې دي زما لور به د سره څنګه ګزاره کوي وی اورېږه بچې لږ صبر وکړه کور ته لاړ بیبي ته یې ویې ته راشه دې چوندې کې وګوره زموږ لور له حضور پاک یو هلک رالېږلی دی چې ویې کتل یاره سړیه د حضور پاک نه زموږ قربان دواړه وی قربان خو زموږ لور به د هلک سره ګزاره ونه کړي د خو بل شان وجود دی ده نو سبا به بیا نبي علیه السلام له مقدمې ور روانې جګړې به روانې نو داسې به وکړو چې د حضور پاک ته به مونږ ووایو چې بل څوک زموږ لور له وګوري نو دا راغې ورته ویې بچې خفه کېږه ما ته ځه زموږ لور یقین لري که تا سره ګزاره تا له دې بل څوک وګوري زموږ لور له بل څوک دې غریب روان شو چې ما خو چې ما له څوک لور خو دا خبرې دې لور په کور کې واورېدې بابا بیبي څه چل دا بچې ستا دپاره حضور پاک یو رشته رالېږلې نو تاسو واپس کړو زه پوه شوم او موږ واپس کړو ولې مو واپس کړو یاره لورې مونږ خو د پیغمبر نه قربان یو مبارک نه خو ستا هغه شکل که دې د هغه هلک ولیدو نو ته به ورسره ژوند تېر کړې یوازې دا نه چې تور دی مخ او غاښونه او دانې او بل شان دي شونډې او هر څه بدل بل شانتې دي لورې څه وه ایمان و پکې صحابه به د پیغمبر نه ځان قربان او ځان او ته څه وایي مورې ماله چې کومه رشته رسول الله مبارک را لېږلې ده دا ماله د ډېرو حسینانو ښکلو نه غوره ده هله ورشئ واپس زما قبول لورې مونږ خو ستا د وجې نه وې شابه حضور پاک ته ونه رسي زما قبول د پیغمبر نه به هغوی ځان قربان زمونږ د پیغمبر شکل نه دی خوښ زمونږ ایمان پېشته او ډېر داسې دي چې هغوی وایي مونږ عاشقان رسول یو شکل د انګریز خوښ ویختو سټایل د انګریز خوښ د جامو سټایل د انګریز خوښ چال چلنګ د انګریز خوښ تهذیب دې د انګریزانو خوښ دی شکل دې د انګریزانو لور له بچو له جامې همغسې د انګریزانو خو چې په موبایل باندې او په نېټ باندې د هغوی کومې تنګې تروشې جامې وینې قروړی هغه اچوي د ډمانو شکل دې خوښ دی د ډمانو د ویښتو سټایل دې خوښ دی نو هم نن سبا خلک د ډمانو وږدي بچو له مړه داسې کې ته پیغمبر سره دې مینه ما نه چې څوک تپوس وکړي بس وایي مې څه نوم وله کېدم زه ورته یم د پیغمبر نوم کېده یا د پیغمبر د بچو نوم کېده یا د صحابه کرامو نوم ورته کېده خشته نوم وله کېده مزېدار که د غني په عربۍ کې یو ښکلې نوم وله کېده خشته نوم د پیغمبر مبارک خوښ خشته
نو زمونږ نن سبا زنګ په سوچو کو زمونږ وروڼو خفه کېږي ما نو زمونږ ټول کردار او گفتار او جامه او شکل دا د پیغمبر نه دی خوښه اسې په خولې وایو دا زمونږ د انګریز وخت دی چې هغسې شو کم از کم تاسو دا ښکلي شکلونه خشته چال چلن د حضور پاک د الله خوښ کې مړه خود به 3 کاله ژوند دی که نه چې د پیغمبر په نقشه تېر شي بس هغه ته ال وی کار شو راغی غریب چې راغی رسول الله مبارک ته وی کار شو وی خو مهر به ورکې وی مهر کړ دغه یو لنګ مې دی نو ته مهر نه ورکې نو الله رسول ما سره سپلای نشته لیکن د حضور پاک شان ته وګوره یو صحابي د هغه 2 کور وته لکه ستا هغه یو کور ستا نه زیاتې دی وی او د الله رسول وی دلې ورکا وی ورکړه نور پکې دویمه نشته مونږ چې خلکو ته وایو جومات ته یو چنده راکې وایي سټ به وګورئ نر باغې کې سنتو پسې کور ته منډه وایي فرضو کې سنتو له کور ته یا لکه ولې یاره کور سنت بهتر دی که بهتر نه هلته چندې اعلان پکې شوی سټ به زور وکړه شل خبرې به وکړي سر به ته وکړي خدای شته 10 روپۍ 60 روپۍ څوک چې بل د جومات راشي په هغه شپه څوک منځلی نه راځي ماسخوتن او چې منځو کې منډه وایي چې بل راغلی ورکوی د خدای په نوم صدقه کوی مه یریږئ ورکوی صدقه د خدای په نوم قسم په خدای چې الله به د هغې نه زیاتې دله درکوي بلکل مه یریږئ لا تخش من العرش اقلالا یو صحابي پیغمبر مبارک ته وی انفق خرج کوه شمیره مه د خدای د عرش نه د کمی ته امید مه کوه دومره پیغمبر خوشحاله شو چې د حد نه وتی ځکه دا به پیغمبر مبارک خلقو ته دیتا قربانی ہوئی بے ورشا حضرت عبدالرحمن ابن عوف تا 3 صحابه وته یاد کړ او ما وته یاد کړ چې 200 درهم دل درکې دی لار 200 د یو نه 200 د بل نه 200 د بل نه شپږ سوه راوړ کورم شو شپږ سوه درهم ډیر شی وغه زمانه وته وی دا سبب کې چې دا شپږ سوه درهم کې دا 300 درهم د خدای مہر شو او لار شه او په دې 300 درهم ظالم جامع والا 300 ډیر شو خدای لم والا او کور لسه مانګي کوزه چې سوي غم سامان والا بس مفتو کې بچا شو دی لار 300 درهم خو یې دی پلو پورې وتړل یا 300 دی یا 200 زله خطا کېږم اې دی پلو پورې وتړل او باقی له مدینه بازار تلاله چې ځان له جوړه والی د واده خزل والی او د کور سامان والی چې دکان ته وخته دې کې خو وخت لګي خامخا 2-3 ورځې پکې لګي په دې سيزونو په کور په صفه وغیرہ چې لار دې کې منادي دی आवाज کوونکې دمامه ډنګي یو اعلان وره خدای مباخا په خوابم دې مشرانو دمامه ډنګولې لاله یاد دي دا به دا لوډ سپیکر نه وي دمامه باندې سره و دې ترخ کې به نیولې و ترخ کې به ترخ کې او ابه اونډه بوله ډب 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 نو خلکو به څه چل شوی دي د مړی اعلان مې کو او دا لنډه ولې د کریستو اعلان به دا ماته یاد نو هغه ډب 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 چې اعلان وکړ خدای مباخا حضور پاک جهاد روان دي پلان کې علاقې ته کچا سره خپل سامان جنگ وی د پیغمبر مبارک مرګرتیا دي که دا اعلان یې اورېد نو په هغه دوکان کې خپه نیولی شو چې ځان له د واده سامان والم په جهاد ته لاړ شو هغه لګیا دی منادي د مامه ډنګۍ یو اعلان کوي او خلک اوري او خلک جهاد د ځان تیاری اخر وخت کې صحابه ډېر شوي بیا هغه د مامه ډنګۍ خلک تیار شو او دې دقسې ساه نیولې دی په د دوکان نه راکوي شو او څه وایي پیغمبر به د تورو په میانځ کې ولاړ او ساعت به د خپلې ښځې سره پروت دی د حضرت حنظله رضی الله عنه قسم یاده ده که نه ده هغه هم دغسې منډه کړې صیبه لاړ بازار ته ځان لی اس واغېشت په هغه پیسو توره یې واغېشت د جنګ سامان یې واغېشت او یو روبن نقاب یې واغېشت او دې مخ ته یې وتړه چې پیغمبر مې مبارک مې ونه پېژني هسې نه چې راته وایي چې ما خو د واده بندوبست د خلکو نه پیسې واغېشتې او ته جهاد ته راغلې لیکن پیغمبر یوازې نشو زغملی د تورو میانځ کې پیغمبر نشو زغملی په اسې خپهواړو له صحابه جهاد له تلي میدان جنګ ته د ځان ور ورسو او داسې جهاد یې وکړه داسې جهاد داسې جنګ یې وکړه چې د دنیا د کافرانو هسې پرې وغورځول یو صحابي راغی حضور پاک ته وی غالبا حضرت علی رضی الله عنه
ځکه دا واقع ما کتاب کې ډېره مخکې کتلې ده ورته وایي د الله رسوله یو سړی دی نوی مسلمان دی مونږ یې نه پېژنو ځکه هغه مخ پټ کړی صرف سترګې ښکارې دی یو نو مسلم دی نوی مسلمان دی ډېر بهادر دی بلا کافرانې مردار او بالکل او یره پکې نشته حضور پاک ورته کم دی دغه وخت کې دی په اس یو کافر پسې ځغلېده وایي هغه مخامخ نه دی وي دغه نو د تورو چېته کړې وه نو چې توره یې چېته کړې وه نو دا مټې ښکارېده دا دی نو پیغمبر مبارک وپېژنده اظنه سعدا هلکه زه خو ګمان کوم چې دا هغه سعد دی چې وی چې ما نه جنت نفرت کوي او د جنت حورې به ما ځان ته پرې نه دي دا خو هغه صحابي دی واده یې لکه چې پرېښی دی سامان یې غشتی دی ته ورشه لږه او تپوس ته وکړه چې ته سعد دی ورغی تپوس ته کوي خو جنګ کې خو پښتانه وي مړي کېږي که نه چې کم وخت کې دی ورغی دغه وخت کې دا سعد رضی الله عنه یو کافر سره په جګړه دی هم پې غزار کوي دی پې کوي ناګانه دی غریب یې ووه دا صحابي یو په توره چې وی وه تور اسې مو لګېد اسې اخوا پرېوت زخمي شو او دیم په داسې مضبوط ولګېد چې لاندې را پرېوت په خاورو باندې په ځمکه بلکل را پرېوت په تورو په وینو کې شوړ پوړ هغه صحابي راغی او چې هغه ته تپوس وکړه سعد یې سر یې وړه او د هغې نه پس دا لوبه وشوه راغی وي د الله رسول او مغه دی خو چې ورته یې کتل دغه چلو شو چې دی اس نه پرېوته پړ مخې او وینې ته دارې وه یو اسې اخوا پرېوته رسول الله مبارک پخپله ورمنډه کړه او چې ورغی نو دی یې راوچت کړه او د غېږ کې کلک ونیو د وینو شوړ پوړ د خاورو لید پیت هغه صحابي چې چا هغه به وي ما نه خلک نفرت کوي نفرت ما له څوک ښځه نه راکوي الله ورته ښیي چې فکر مه کوه الله ورته ښیي ای زما بنده اخر وخت کې به دې د رسول الله مبارک غېږې له راولم ښیم به دنیا ته او داسې شکل کې به دې راولم چې خاورې وینې به دنه بیږي رسول الله مبارک ځان ته رانږدې کړ او دې سینې پورې جخت ونیوي جخت هغې غریب کې ساوه وینې ته روانې دي او په خپل مبارک سردار رسول الله مبارک وله مخ پاکوي وینې ته لرګي او د غېږ کې نیولې او هغه په هغه وخت کې حضور پاک ته آواز کوي الله رسوله جنت به ما ځان ته پرېږدي الله رسوله د جنت حورې به ما ځان ته پرېږدي الله رسوله الله به ما ځان ته پرېږدي دنیا کې خو ما نه خلکو نفرت وکړو ما نه به دوی نفرت کوي ما به ځان ته پرېږدي حضور پاک دې مخ داسې ځان ته رانږدې کړ او ورته څه وایي ای سعده زما دې په هغه ذات قسم یې چې زما سا د چا په لاس کې ده چې زه به تا لګوی کوم جنت به دې ځان ته پرېږدي الله به دې ځان ته رانږدې کوي او د جنت حورې به دې ځان ته رانږدې کوي غریب هغه وخت کې هغه افسوس وکړ او بیا رسول الله مبارک مخ بل طرف ته واړو او مسکې شو او صحابو ته وی راشه د دنه غریب نه سا ووته په کوم ځای کې دې سا ووته د رسول الله مبارک په غېږه کې دې سا ووته او بیا صحابو ته وی راشه دا ورور مې یوسه غېږه کې سا الله ورته ښیي چې ته وی ما نه خلک نفرت کوي سا به دې په هغه غېږه کې وځي چې د هغې نه مقدسه غېږه بله نشته دا ارمان به دې په ځنکدن کې رجو او ته د دنیا ښځه غواړې تا له حورې در کو شهید له خدای حورې ورکوي دا د دنیا ښځې به څه کې دې دله زر در کومه نو حضور پاک مخ واړه وې خندل نو صحابو هغه وخت کې تپوس نه کو وروسته یې تپوس وکړه الله رسوله دا مخ دې دغلته ولې واړو و دې خندل ولې وایي چې ما کله قسم وخوړه چې زه به ګوی کوم تاله به خدای جنت د جنت حورې درکوي وایي الله زما قسم رښتونې که وایي ما د جنت یو حوره ولیده چې زما د حوض کوثر نه یې وله اوبه راځغلول نو ما خندل خوشاله شم چې شکر دې خدایا چې زما خبره دې رښتونې کړه او شکر دې خدایا چې دې وخت کې دله حوره راله اوبه ورکوي نو ما د حیا د وجې نه ما خپل طرف دا د حضور پاک شان نو زما وروڼو نن مې د پیغمبر یو خوی درته ذکر کا هغه دا چې نفرت به نه کوې د مسلمان کرکه به د مسلمان نه کوې مسلمان دې امدا کې چې مسواک دې مګي بعضې وخت کې سړی مسواک نه ګي خولې نه بدبویي دي نه هغې نه خلکو نفرت ولري بعضې وخت سړی اونه لامبي غسل اونه کې د وجود نه بوی دي الطهور شطر الایمان پاکي د ایمان نیمه حصه ده
دا زیاتی ویخته اخلی مسواک مګې لامبې غسل کوي ځان پاک ساتي لاسونه صفا ساتي او چې داسې حالت مسلمان له مسلمان نه نفرت نه دی پکار مزدور سره یو ډوډۍ دی ډوډۍ خوره افسر له پکار دی چې د خپلو کلرکانو بابوګانو سره یو دی ډوډۍ خوري مشر له پکار چې د خپلو کشرانو سره یو دی ډوډۍ خوري د بیبي سره یو دی ډوډۍ خوره د خپلو بچو سره یو دی ډوډۍ خوره قسم دی په دې عاجز الله خوشحالېږي او دا د پیغمبر مبارک خوی دی نو پیغمبر خپل آیډیل او خپله نمونه وګرځاوه دی خوی عاجزي او سنور خویونه دي ابرته ان شاء الله په بل جمعه کې بیان کوم خو تاسو خو زما سره مینه ده او زما تاسو سره مینه ده نو ان شاء الله په دې خبر به عمل کوو ښه نن نه پس به هېڅ چېرې د مسلمان نه نفرت نه کوو زما د خبرو خلاصه دا شو نن نه پس به موږ عاجزي کوو کبر به نه کوو نن نه پس به موږ د غریب پیسه او د مزدور پیسه نه خورو اوله نقده ورکوو نن سبا به نن مونږ بټیاري له نیله او مزدور کار له د خپل حق نه زیاتې به ورکوو چې دی خوشحاله شي صدقه کې به مونږ بخل نه کوو بخیلتوب به پکې نه کوو مونږ به کوشش کوو چې مونږ ښه صدقې ورکړو او غریبانان مونږ خوشحاله کړو یو بل سره د اتفاق زندګي تېره کړو مالدار او غریب همسایه او کشر او مشر چې دا بالکل د اتفاق او غم خادي به په بدل نه کوو غم خادي په بدل نه کوو مال راغی کوم مال را نغی نه د خدای دپاره کوي راغی یا را نغی د الله دپاره کوي یا الله د حضور پاک د دې سنتو زموږ عمل نصیب کړي خدای زموږ آیډیل او زموږ نمونه اسوه حسنه خپل مبارک پیغمبر وګرځولی یا الله د هغه په شان نقشه د هغه په شان جون پروردګاره زموږ نصیب کړي یا الله مونږ د فتنو نه وساتې الله مونږ د کبر او د لویۍ نه وساتې یا الله چې څومره بیماران دي ته روغ صحتونه او شفا ورکړې یا الله په دې مجلس کې بیماران دي او بعضې په کورونو کې بیماران دي رب العالمین شفا والا ورکړي یا الله چې څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي الله زمونږ د ټولو د حلال او پراخه روزي نصیبه کړي خدای چې مونږ سره څوک مینه کوي محبت کوي مونږ غریبانان یو خدای ته ورسره مینه محبت وکړي چې څوک را نفرت کوي دې پړه کې هدایت واچوي پروردګار چې څوک کبرجن وي او په هغې پړونو کې کبر او د غریب نه نفرت کوي خدای په د لونو نه کبر لرې کړي لونو کې عاجزي واچوي خدای ته زموږ نه راضي شي الله زموږ حاجتونه پوره کړي الله زموږ پریشانۍ په خوشحالو باندې بدله کړي الله زموږ دا کشر کل دا نوجوانان چې څومره دي دا زموږ باغچه ده خدای پاک دې له روغ صحتونو او دراز عمرونه او خدای د ګناهونو نه نفرت یې نصیب کړي خدای زموږ په زړه کې د ګناه نفرت واچوي د چا چې بچي نه یا د چا ویښو نارینه اولاد نه الله نارینه اولاد ور نصیب کړي موږ د خپلو بچو نوسو د غمونو نه الله په امان کې وساتي او خدای چې څومره مسلمانان په بار ملکونو کې دي مسافر د هغې ته دعا کوي چې خدای د هغې په رزق کې برکت واچي کاروبارونو کې برکت واچي قرضونه اخلاص کړي د اقامو د تکلیفونو نه خدای په امن کې وساتي او خدای پاک د خوشحالو زندګي نصیبه کړي دلته زموږ جومات ته چې دا کم د لرې لرې ځای خلک راځي خدای په یو قدم اجر ورکړي جومات سره مدرسې سره چې امداد کړی دی یا کوي مالی بدني خدای د هغې برکتونه اجرونه په دواړه جهان الله ته زموږ نه راضي شي په دواړه جهان خوشحاله کې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا ارحم الراحمين مفتی آباد دا نادر خان پلار او زموږ په مفتی آباد کندي کې زیر محمد لالا وفات شوی دعا وته وکړئ چې خدای پاک مغفرت نصیب کړي الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي وارثانو له الله صبر وکړي او د قطمین خیل او د کندي د عصمت علي خور وفات شوې وه او د پیرانو د کندي تور کاکا وفات شوی دی او د بانبو خیلو د کندي د بولیشا کاکا خور والا وفات شوي دي دعا وکړئ دا د عصمت علي خور دا د قطمین خیلو او د پیرانو کې د تور کاکا او په بانبو خیلو کې د بولیشا کاکا کور والا ټول د خدای پاک وبخي الله د ټولو مغفرت نصیب کې او د آخرت خوشحالۍ الله نصیب کې او الله بچو له صبر ورکړي او چې کوم بیماران دي دا شهزاد د پیښور هغه د موږ دلته راځي ډېر خدمت کوي والدې بیماره ده یو خور یې بیماره دعا وکړه چې الله والا روغ صحتونه او شفا ورکړي فیصل بیمار دی او حیات آباد قاري صاحب بیمار دی او فیصل دی دا ټول بیماران دي شیر کاکا ښځه چې څومره بیماران دي الله ټول له شفا او روغ صحتونه ورکړي دا یو بل دی د بادر کاکا زوی هغه او حسین الله شیر اکبر فاروق علي دا ټول دعاګانې غواړي
او محمود کاکا ټبر وفات شوی د معروف خیلو د کندي خدای پاک دې وبخي الله دې وارثانو الله اکبر د دوست دا امین او دا غزوی چې دی نو هغه ګاډي والی دی عمر دی واقعي دا ډېر لویه صدمه دعا وته کې چې خدای پاک ولا صبر ورکړي او هغه دې الله پاک وبخي